انه هو اماتا و احیا او هغه دې چمړول کوي او ژوندۍ کول کوي وانه خلق الزوجین او الله پیدا کړی دی جوړه ذکر او انثى نر او ماده من نطفه د نطفینا اذا تمنا کل جواړه ولشي پرهم کې وان علیه النشأة الاخرى او یقینا پدغد باندې د دوباره پیدایش وانه هو اغنا او یقینا الله دې غنی کول کوي واغنا او غریبول کوي وانه هو رب الشعراء او هغه د غید مالک د شعرا استوري رب الشعراء رب خو الله د هر یو شی او د هر استوري دی خودلته د شعرا استوري خاص تذکرہ دی د پاره وکړه چې عرب قبایلو کې بعض قبیلو د عبادت کو وانه اهلك عادا الاولى یقینا الله هلاک کړي وو هغه زاړه عادیان عادا الاولى هغه قوم عاد دي چې د چا تذکرہ دین مخ کې مونږ ډیر بار ویلې حضرت هود علیہ السلام هغه ته مبعوث شوه خو چې کله هغه د حضرت هود دعوت نه انکار وکړو نو چې کوم منکرین وو هغه په عذاب کې گرفتار شول ختم شول چې چا حضرت هود منلې وو هغه د حضرت هود سره بلخوا آباد شول د دین بیا قوم ثمود را پیدا شو رسو بیا د دین پیداو نو دی تبع ثمودیانو تبع عاد ثانیم کله کله وی نو په دې اعتبار سره عادن الاولى ویلې وثمود او ثمودیان فما ابقى نو يوم پاتنکم وقوم نوح او قوم د نوح هلاک کړو دین مخ کې سبب د هلاکت سو وجه انهم كانوا هم اظلم واطغى كذبوا ظالمان واطغى ډیر سرکش والمؤتفقات اهوا او الټ شوی کلی اهوا اغه وغرزول وی غرزول فغشاها ما غشا نو پټ کو دی کولو لرا ما غشا چې سپټول مانا قومی لود آغا کلو ته اشاره ده روایاتو کی را دی چې اسمان ته دمر نږدې کړل چې فرښتو وی مونږ د سحر د چرګانو بانګونه واوریدل د هغه دیانه الټ کړل لاندې او غرزول برې په د کانو باران ورو فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى نو د الله د خپل د رب د کم کم نعمتونو با تتمارى تاسو شک کوي معنی د رب د کم کم نعمتونو نه با تاسو شکونه کوي هذا نذير من النذر الاولى هذا نذير من النذر الاولى دا صداقت دا رسول دے اوس دا تنبیح دا دا مخکنو تنبیحاتنا هذا نذیر من النذر الاولى دا تنبیح دا دا مخکی تنبیحاتنا یو خدا چی دی کی دا نبی علیہ السلام مراد دیتنا چی هذا دا پیغمبر نذیر نذیر دے دا اولو نذیرنا نو دا بیاشی صداقت دا رسول تو کوئی جنا هادا کی قرآن مراد دے نو بیا بدا صداقت دا قرآن شی درم کول دا چې دا هلاک شده اقوام ته اشاره ده نو بیا د دې مطلب دا دی چې د دې حال دا نذیر تنبیه دا د زړو تنبیحاتنا د مخکینو تنبیحاتنا الله د خوانا دغه سي د تنبیه په تور باندې هلاکونه عذابونه براتل نو دام دا آغا تنبیحاتنا یو تنبیح دا دلتا دا سیاق مطابق دا درم مطلب دیر واضح دے هذا نذیر من النذر الاولى دا دی جملی متعلق یو قول دا دے چی دام دا صحف ابراہیم و دا صحف موسیٰ دا عبارت حصہ دا او سوک وئی چنا دلته کې هغه ختم شي دا اوس داغې نه خارج خبره ده دوړه قولونه دی پکې
آذفت الآذفہ نزدی شوا حغ نزدی راتلن کی تخفیف اخروی لیس لها من دون اللہ کاشفا نبوی دید پارا بید اللہ نا سوک کاشفت وضاحت کون کے خکارا کون کے لکہ صورت مخ کی دس منگویلی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو نو دا آغی جملی چی کم مطلب ہو دا دی جملی محقا دے چی لیس لها من دون اللہ کاشفا دا قیامت واقعہ با اللہ نما سوا بل سوک نشخ کارا کولے افا من هذا الحدیث تعجبون آیا نو دا دی خبرنا دی تعجب کئی او خاندی او جاڑینا او تاسو غافل ای دا نو آخر آیت تفرید پٹول صورت ماندے نو سیدو کئی اللہ تا وعبدو او بندگی داغو کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ سورت نجم کی داو چی اللہ نما سیوا بل چاہتا بل سوک مبلی نو سورت القمر کی داغی علت و دلیل ذکر کئی وی ذکا چی پا ہر سبان دے قادر یو اللہ دے دا اللہ نما سیوا بل سوک پا دی باندے قادر نشتا مخ کی صداقت دا رسالت و صداقت دا قرآن ذکر کو نو اس دل تکی صدا اثبات دا قیامت کی احوال دا قیامت ذکر کی دا صورت قمر دعوی اغا آخری آیت کی بئی انا خلقناہو بقدر او دا قمر نواخ لے تر صورت الحدید پورے چے کم صورتو ندی نو د دې دعوی تقریباً آخر کی ذکر دی خلاصہ د صورت قمر دادا اثبات قیامت دویم ترغیب الی القرآن او تسلی او دریم چې دے تخفیفی دنیاوی دے د اقوام سابقو په صورت کے سلورم اخر کی بشارت دے مومنانو تا شروع کی تخویف اخروی ذکر کئی وی وقت ربط الساعہ دیر نزدیشو قیامت وانشق القمر او دو ٹکڑی شوا سپوگمئی وی ٹکڑی شوا دا نبی علیہ السلام پا جون کی دا موجزہ کارا شیوا او نبی علیہ السلام پا بیت اللہ کی ناستو د شپې وخت و دا نور خلقم ناستو مشرکان وغیرہ نو په دغه کې د نبی علیہ السلام نا مطالبه وکړه او مطالبه دا وکړه چې ته کدا الله پیغمبر نو مونږ ته نه خو چې مونږ هغه وګورو چې واقعي ته د الله پیغمبر نبی علیہ السلام تا دا وحی په ذریعہ اطلاع وشوا مخامخ ټولو تا اغا سپوږمۍ ښکارېده وی نبی علیہ السلام دیتا ہوئی چې وګورئ دا سپوږمۍ ته ګورئ دا د تخکاری وی آو نبی اشاره وکړه سپوږمۍ وی دو ټوکړې شوې یو غر پشا لړه بل ټوکړه بل پشا او یو صحت د پاره خو بیا رالی بیا یو دیا شوې دی ته وی انشقاق القمر معجزه او دا معجزه د نبی په ژوند کې ښکارا شوی د پیغمبر د نبوت د واضحه معجزات نوا وانشق القمر او دو ټوکړي شو سپوږمۍ بعد خلکو په ما دي قریب لگا ما چې د توي هغه نیچریان چې دي نیچر والا هغه وی چې دا صحیح نه ده نو هغه د دی وانشق القمر بیا عجیب تعویلات کوي ولی صحیح نه ده وای صحیح ذکر نه ده چې چرته تاریخ کې د دې ذکر نشته کدمره غټه حادثه شیوا نو چرته د فلکیات او مولایانو بداغي تذکرہ کړي وا چرته چا قوم بویلی وو چې او دس شی وو نو چون کې چرته په تاریخ کې د دې ثبوت نشته
او د فلکیات والا قول امداد جدت ندی شي چرتا نو دی نه مني نو وانشق القمر مونږ وو چې فلکیات به وای یا بنوي خو الله ویلی دي نو بس شي دي دسه بل خبره دادا چې دا خو یو خاص وخت وو د شپې لازم نه دا چې په ټوله دنیا با دغه شپه وا ولی یو څو ملکونو باندې بشپه وا نورو دیونو کې خو به رز وا په نورو دیونو کې خو به دا سپوږمۍ نه وا بکمو ملکونو کې چې دا د شپې وخت وو لازم نه دا چې ټول خلق باغه وخت کې سپوږمۍ ته قتل دغه جدا خو یو صحت د پاره وشول او بیا صفا شو کچرته د چا نظر په تلم وی نو لازم هونه د جار سړی تاریخ دانی هغه جوړه تاریخ لیکي چا به قتلی او د چا به د ذهن نوتی تاریخ حساب نه جوړ شي البته بعضی کتابونو کې لیکلي لکه د هندوستان وی یو راجا و د مالابار د چې چرته د صحابه سره بیا چې چرته صحابه هندوستان تدلل راتلل د چې خبرې شي دي د پیغمبر خبر ورته رسیدلې ده او دا خبره نو دوی چې آو زه خپل په باغ کې ناسم په دغه وخت کې ما لیدلی وو چې دا سپوږمۍ دغه شوا نو دغه واقع وي دغه د ایمان سبب جوړ شو نو مطلب دا چې وانشق القمر دا د پیغمبر معجزه او شوی ده و ان يروا آیه یریدو د دې د آیت نمبر 5 پوری زواجر دی منکرین قیامت لا او کده یو ګری یو نخا یعرضون اعراض نه کوي او دی وای چې سحر مستمر جادو دے پوخ وکذبوا تکذیبوا کو وتبعوا اهواءهم او روان شل خپل خواہشات پس وکل امر مستقر ہر کار چې دے په وخت کې دن کې دے ولقد جاءهم من الانباء او یقینا راغلی دوی سکا د خبرونو نا ما تمره خبرې فيه مزدجر چې باغی کې نصیحتونه وو زجرونه وو د نصیحت حکمتن پخی خبری وی بالغتن پورا فما تغن النذر نو فیده ورنکڑا النذر یرولو فتول عنهم نو مخوار واد دینا یوم یدعو الدائی تخویف اخروی ذکر کئی فتول عنهم دینا مخوار واد کدوی تو سنزار سفیده نرسی یوم یدعو الدائی لا شیئن نکر تخویف اخروی او دا یوم یدعو دا ظرف دے دا ماباد یخرجون دا پارا نو دا آیت تعلق دا رستو سر دے یوم یدعو الدائی لا شیئن نکرم پا کمرد چبا آواز کی یو آواز کون کے یو ناشنا سیستا یو بد سیستا خوشان ابصارهم ٹیٹ بوی نظرنا ددئی خشوع الابصار کنایه دا د ذلتنا ويخرجون پد غرض بدی راوزی من الاجداث د قبروننا گویا چې دی ملخان دی منتشرن خواروارم محطعین الى الداعی منڈی و ان کی بوی آواز کو ان کی تا یقول الکافرون کافران بوی جدا رز دا عصرن دیر سختا کذبت قبلهم قوم نوح پنځه واقعات ذکر کئی د تخویفی دنیاوی د پارا د منکرین قیامت کذبت تکذیب کړو دین مخ کې قوم نوح فکذبوا عبدنا نو دی تکذیب کو زمونږ د بدنا بندا وقالو وی چې مجنون لونه ده وزجر زورل شوه ده زورل شوه وفدع ربه نو دعا غوښته د خپل ربنا چې انی مغلوب یقینا ز کمزور ما فانتصر بدل واخلدما ففتحنا ابواب السماء من پرانیسل دروازې د اسمان بماء منهمر را بيدن کو ابو سرا وفجرنا الارض یعنی د اسمان نا اوب شروع شوه وفجرنا الارض عيونا چلو لازمک د چلولې د زمکې نه چینی د ابو د زمکې نه د ابو چینی شروع شوه برنه باران او لاندې نه د چینو اوب فالتقل ماء نو یوذیا شوه دا اوب په یو حکم باندې چې داغي فیصله شوی وا
مانا الله فیصله کړی وا چې لاندې نه بم اوبوي او د برې نه بم اوبوي وحملناه علی ذات الواح ودسر او سور کو موږ نو علی ذات الواح ودسر د تختو او میخونو والا کشتی باندې تجریب اعیننا چې هغه چلیدا زموږ په نگرانی کې جزاء بدل اغستل بول من ده غچا د پارا کانا کفرا چې داغ ناشکری شیوا قوم ولا ناشکری کړي وا زړې ولا درد کړي وو ولقد ترکناها آیه فهل من مدکر او موږ پرې خدا دا کیشته یو نخا د رستو د پارم دا نخا کړه یا دا عذابم رستو د پارا نخا جوړ کړه فهل من مدکر آیشت دے سوگ نصیحت غستن کے فکیف کان عذابی و نذر نسنگ شو ذما عذاب و ذما یرول ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر دا دا صورت ترجیعی کلماتو ندا من بعد صورتو نبدا سے رادی چی یو خبر ببکی بار بار رادی دا آغی دا اہمیت دا وجنا نو سورت القمر کی دا الفاظ بار بار را روان دی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ خامخامغا آسان کړه دے قرآن للذکر د نصیحت دی پارا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نشت دے سوک نصیحت قبل ان کے مانا کو یو سڑے ځان کی انابت پیدا کی چیز دے زما دے اصلاح وشي نو د اصلاح د پارا موږ دا قرآن ډیر آسان کړی دی یو مطلب دا دی چې دا قرآن موږ د حفظ د پارا یا آسان کړی دی چې د یادول آسان دی په نسبت د نورو کتابونو او دا حقیقت دی او دا د قرآن یو معجزه ده نور کتابونه که یاد شي نو دغسې انسان نشي دغه کولی لکه چې د قرآن او بیا زمون خلق چې په مطلب هم نه پوهیږي او الفاظ یو بل پسې ټیک وای صحیح دا د قرآن معجزه او د قرآن کمال دی نور وی تورات انجیل چې دی هغه دغسې زبانی نشي تلاوت کولی لکه چې د قرآن حافظ د هغې زبانی تلاوت کوي نو دا مطلب شو چې لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر کذبت عاد تکذیب کرے وہ عادیانو نسنگ شو عذابی و نذر ان ارسلنا علیہم ریحا یقینا منگراو لگل بدئی باندے ہوا تیدا فی یوم نخس پیو منحوس رز کی مستمر چاگا منحوس ہوا ددئی دا پارا مستمر مانا چداغی نحوست جاری وہ او لکاغا سووے 7 لیال و 8 ایام تر اوش پو او تر اتو رزو پوری آغا چلیدا ہوا وی دا بود دردی شروع شیوا آغا آوا مسلسل چلیدا نو دا خود آغای دا پارا دا بود دردی ذکر راغے او قرآن خود تذکرہ نه دا کڑی و روایاتو کرا دی چی دا دا بود وا نو بس دا بود چی دی ٹک واوری دو نو وی دا بود رد چی دا منحوس دا نو دا اسلام کی دا دغی ستصور نشتا چې د نحوست نسبت یو سړی ته یو زمان یو مکان ته وشي ها د هغې دپاره دا رد منحوس وه ځکه چې د هغې دپاره هغې باندې عذاب راغی خو دا مطلب نه دی چې دا به تر ابده پورې منحوسه وي تنزع الناس دا هوا وی داسې تیزه وه چې راښکلې خلک کانهم اعجاز نخل منقعر گویا چې تنی دی د کجورو چې د ویخه وتلی شوي دي فکیف کان عذابی و نذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر کذبت ثمود بالنذر دریم واقعہ تکذیب کړو ثمودیانو د ير ورکوونکو فقالو تفصیل د تکذیب دی اوس ابشرا منا واحدا آیا یو بنده ممکنه چې یو دے نتبعه مونږ به تابعداری کو یو بنده دے ممکن دے او مونږ به د هغه تابعداری کو انا اذا لفی ضلال وسعر یقینا مونږ به په دغه وخت کې خامخا ضلال وسعر گمراهی او لیونتوب کیو او القی الذکر علیه من بیننا آیا ورکړې شو نصیحت په د باندې آیا واچې دو دا وحی په د باندې ممکنه
ممکن وی اللہ تا صرف دیکھ کاری دو چی وی ولا ورکڑا بل ہوا کذاب اشر ننا دے تکذیب کون کے دے کذاب دروغجن دے اشر لوی کون کے دے سیعلمون زجر و تخویف وی زر دے چی دی بپویشی سبا بپویشی چی من الکذاب الاشر دروغجن لوی کون کے سوکو انا مرسل الناقۃ فتنة مگر علی گن کیو یو اوخا دا ازمیخ دا پارا لهم دوی دا پارا فرتقبهم نو انتظاریو کا وصبرو صبرو کا ونبئهم او خبر ورک دیتا چی یقینا دا اوب قسمتم بینهم تقسیم دید دی پا منس کی غوار پا کی دی دا اوبو یو رد باغس کی او بل رد بدئی کل شربن ہر وار تبا مختدر حاضری کی گی فنادو سبب عذاب ذکر کئی فنادو ندوی آوازو کو صاحبهم اخبل غملگریتا قضار بن ثالفہ فتعاطان تلوار واغستو فعقرا او مریکڑ اوخا فکیف کان عذابی ونذر النار ارسلنا علیہم صیحة واحدا منگولی گلا پدی باند یو چغا فکانو کحشیم المحتضر نشول دی پشان د ذری ذری شوی باڑ د باڑ جوڑون کی د گڈو والا یا یو فصل تا بعد خلق باڑو تڑی باڑ ورتوائی تاسو کسا کیڑ او کانٹتار ہو لیکن کانٹتار کی بیداشت نکی گی کنا دی او ہر جب مختلف جبی دی کنا مطلب تے اور رسیدی نا آغا شے بیچی سو پی وقت تیریگی کنا خاص کر دا گڈو والا چی سمر پی وقت تیریگی نا آغا دا گڈو وجنا یا دا خلقو دی وجنا آغا سو وقت پس زری شی نا آغی کیفیت تا اشارہ دا کحشیم المحتضر پشان دا زری شوی باڑ دا باڑ جوڑون کی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ سلورم واقعہ تکذیب کو قوم لوط دیر ورکون کو یقیناً منگا راو ورول پدی باند حاسباً کانی الا آل لوط مگر د لوط تابدار نجیناهم بسحر منگا بچ کرل دی پا وقت پیشمنی ولی نعمتا من عندنا نعمت د وجنا د منگ دخوانا کذالک نجزی من شکر دغس منگا بدل ورکو حراغ چاہتا چی شکر کئی ولقد انذرهم بطشتنا او خامخا یقیناً اللہ اجرول دی بدشتنا زمونگ دا نیولونا فتمارو ندوی شکو کو بن ندوری پا یرور کولو کی ولقد راودوه عن ضیفه او دی غختن کری دی ددنا عن ضیفه دد مل منو بارکی فتمسنا آیونهم نوران کری استرگی ددی فذوکو عذابی و نذر نوسکی عذاب دماؤ یرا ولقد صبحهم او صبا راغ پدی باندی بکرتن دا وقت عذاب مستقر عذاب ہمیشہ فذوقوا عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ولقد جاء آل فرعون النذر پیند مواقع او خامخا راغلے وہ فرعونیانو تا یرور کون کی کذبو بی آیاتنا کلها دی تکذیبو کو زمونگ دا ٹولو آیتونو نونی والمونگ دی پشان دا نیولو دا عزیز مقتدر دا آغا چا نیول چاگے غالب دے قدرت والا دے اکفارکم پیند واقعات دا زڑو قومونو دا عذابونو ذکر شول اس موجودہ خلقو تا خطاب دے دا آغی زمانی موجودہ کفار مکہو اللہ ورتوی ایستاسو کافران غردی ددینا طاقت کی قوت کی مال اسباب کی یا املکم براءتن فی الزبر یا تاسو دی پارا بچوالے دے دا عذابنا پا کتابونو کی تاسو ولی نا متاثر کی گئی قرآن کی دا مخینو کومنو دا عذابونو تذکری اوری دا عذابونو اسبابم اوری چی دغی گناہونو دا وجنا دیمان عذابون راغلیبو
نو پخوانی قومونه چې په یو ګناه سره ټول د ځمکې نه ختم شیو، نو آیا هغه ګناهونه په تاسو کې نشته وي؟ شته دی. نو چې شته نو ولې تاسو نه سمیږئ؟ آیا دا خبره ده چې کفارکم خیر من اولئکم یا ام لکم براءة فی الزبر؟ چرته په کتاب کې لیکلي دي چې الله به تاسو بچ کوي. ام یقولون یا دوی وای چې نحنو جمیع منتصر، منگا ڈلیو منتصر انتقام اغستون کیو. نو سیوهزم الجم زرد چې شکست بملاو شي دغی جماعت تا ویولون الدبر او دی بشاواړی. خو الله وی بل ساعت موعدهم ننا، بلکی قیامت دے وعدی د دی د وعدی زیا. وساعت ادها و امر، او قیامت ډیر هیبتناک دے و امر رو او تریخ دے. مر تریخ دوی، امر مانا ډیر تریخا. ان المجرمین فی ضلال و سعر، اغا تریخواله ولا ذکر کئی. و یقینا دا مجرمان با پا گمراہی او اور کی پراتوی. دلتا سعر اس دا اور پا مانا کے دے، مخ کے دا جنون پا مانا کے ہو. یوم یصحبونا پا کمرد چی بدئی راخ کلکی گی. فی النار پا اور کی علا وجوہم دا مخنو پا بل. دوی تا بویلکی گی ذوقو مس سقر و سکی تاسو عذاب دا سقر. انا کل شیء خلقناه بقدر. دا دیانا دا اللہ دا قدرت بیند نمونی ذکر کئی. آیت نمبر 53 پورے. وی انا کل شیء خلقناهم، یقیناً دا ہر سمگا پیدا کری پیو اندازی. دویم ما امرنا الا واحدا، نو حکم زمگا مگر یو. کلمح بالبصر، لکا رپول پسترگی سرا. مانا ہر ستا مونگ یو امر کڑے چی کن، نو دسترگی پر رب کی اغشے اشو فیکونو. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، او مونگا ہلاکڑیو اشیاعکم ستاسو ملگری، چی دا غی نظریات ستاسو پشانتو، عملون تاسو پشانتو. فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ، آیشت دے سوگ نصیحت غستن کے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ہر شے جدی کڑے دے نو آغا پا صحیفوں کے پروت دے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستتر، او ہر نرے او غٹ مستتر لکلے شوے دے. ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً متقیان با پا باغونو او نہرونو کیوی. فی مقعد صدق، پا مجلس دا رشتیا، یعنی دا اوچت مجلس کے بوی. او دا مجلس بچا سکی عند ملیک مقتدر، پنیز دا حقا بادشاہ مقتدرن چی عزت والدے قدرت والدے. مطلب دا چی اللہ دا طرف نبا متقیانو تا دا شرف او دا اعداد حاصلی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. سورت قمر کی دا خبر اوشوا چی ټول کائنات خالق دا ټولو کارساز اللہ دے. نو سورت رحمان کی دا دینا ترقی دا چی کارساز حغے دے، نو برکتون عالم حغے دے. نم دا حغا دا برکتون والدے، لہذا برکات دہندہ آغے اگنئی. دا سورت دا دعویٰ پا آخر کی مذکور دا چی تبارک اسم ربکا. او خلاصہ دادا چی سورت کی 3 رکوع دی. پاولی رکوع کی آخری دلیلون دی. پا دویم رکوع کی دعوی دا منکرینو دا پارا تخویفات دی دنیاوی اخروی. او پا دریم رکوع کی د منون کو یعنی ایمان والو د پارا بشارات دی اخروی. دا خلاصہ دا لنڈا. الرحمن دا اللہ صفتی نمونو کنے دلتا صفتی نم ذکر کو. الرحمن، رحمان دا رحمنا ماخوذ دے او دا مبالغی صیغہ دا.
لکه جوعان عطشان یا طوفان دی کی مبالغه ده طاف یطوفنا عطشان مانا ډیر زیات تګه جوعان چې ډیر زیات اوګوي نو رحمان مانا چې ډیر زیات رحم کوون کې وي الرحمن رحمان دا مخ کې ټول صورت چې ده هغه د الله د رحمانیت بیان دی بیا علم القرآن خودلې دې القرآن قرآن دا دلیلونه دي او نعمتونه دي دینی او روحانی نعمتونه علم القرآن رحمان دې چې قرآن خودلې دې څه مطلب رحمان قرآن او خو معنا د قرآن از د کولی آسان کړل په نسبت د نورو جبنا یادا چې الله قرآن خو پیغمبر ته او پیغمبر امت ته خو نسکه نسبت کو علم القرآن خلق الانسان دویم نعمت پیدای کو انسان درم علمه البیان وی خودتا البیان بیان مقصد خکارا کول البیان یاد ساتي دلته د البیان نه مراد دی د هر چا مادری جبا خپل جبا دیته بیان ویل دی دا مادری جبا ورتا الله او خولا لکه تاسو ګورئ هر تن خپل مادری جبا چې وی کما قومي داغه نو دا هغه معشوم هغه ازده کی بغیر د سکول نه او بغیر د مکتب نه هغه ازده کی دیته اشاره وکړه علمه البیان زمون دلته تاسو پته ده خو شکلو کې انکو جبا ده زمون پښتو ده نو هغه به مونږ ته وي چې دا تاسو وړو کې معشومان څنګه پښتو وایي مونږ ته به د هغه عجیبه لګېدل نو علمه البیان وړو کې معشوم به هغه مادری جبه وایي بغیر د تعلیم نه بغیر د ازده کولو نه علمه البیان دلته ګورئ الله نعمتونه ذکر کړل نعمتونه دي دنیاوی روحانی لومبه نعمت ذکر کو د تعلیم القرآن دویم نعمت ذکر کو د خلق الانسان دریم ذکر دے د تعلیم البیان پدی ټولو کې نعمت د قرآن ډومبه ذکر کو ولی د اهمیت د پارا بلکې دی تنبیه او اشاره د پارا چې انسان ستا د پیدا کولو مطلب څه دی بیا تعالی د بیان د ملکا د درکولو مطلب څه دی چې ته دی خپل دا قرآن ازده کې او په جبه کې تی خلقو تورسه په خپل په عملو کې ستا د تخلیق نه غرضی دغه دی وي ذکر علم القرآن مقدم کو ورنه ترتیب د څه پکارو چې خلق الانسان علمه البیان بیا بچرتراتو چې علم القرآن نو په وجه کې دا دریم نمبر کې وہ خو په الفاظو کې مخ کې کو نو تقدیم د ما حقه تاخير چې ده اختصاص پیدا کړي الشمس والقمر بحسبان نور او سپوږمۍ دا چلیږي د حساب د پاره والنجم والشجر يسجدان النجم والشجر نجم یو معروف معنی دا مشهوره ستورو توي لګ مخ کې مونږ ویلې والنجم اذا هوا یا نور دیونو کې تاسو وی ډیرو دیونو کې چې نجم په معنی دا ستوري جمع رادي نجوم او د نجم یو معنی بوټي توي بوټي چې لا تنین بغیر پس مکه باندې خوري نو دلته د دواړه قولونه دي څوک وایي چې نه دلته کې د النجم معنی دا ستوره ولی وګوره رستوي تیر شه د الشمس والقمر نو دا غي سره مناسب داس دستوري معنی ده او دا د دې لفظ معروفه معنم ده خو څوک وایي چې نه دلته کې دا دویمه معنی ده ولی الشجر سره وایي دلته کې ذکر شه نو د شجر سره په مناسبت سره دا بل معنی بهتره ده
نو د دواړو وجه د بهتری د دواړه مناسب معنی دی او د دواړو معنو گنجائش پکشتا. والنجم والشجر یسجدان، بوټي او اونې یسجدان سجدې کوي. والسماء رفعها، او اسمانی اوچت کړی دی. ووضع المیزان، او تله ایښه ده، تله مقرره کړې ده. تله د هر یو شیر د تللو د پاره تله مقرر ده. عقیدین واخری تر اخلاق د پاره تله سده قرآن او سنت تله ده. د الله احکامات او د پیغمبر طریقې دا میزان ده. پدی باندې بتاسو تلی اخبل عقیده، عبادت، اعمال، اخلاق، سیاست، معاملہ، معاشرہ دا ارسب پی تلی. اللہ تدغو فی المیزان، دا میزان متعلق دری آداب ذکر کئی. یودا چتاسو با سرکشی نکوئی پتللو کی واقیم الوزن، نیغ بساتی تلل بالقسط پا انصاف. ولا تخسر المیزان، او کمی بنکوئی پتللو کی. والارض وضعها للانام، او زمکا غړولی دا اللہ دا خلق دا پارا. فیها فاکهتن، پدی کی میوی دی. والنخل او کجوری ذات الاکمام، غلافن والا. والحب ذو العصف، او غلی دی دانی دی. ذو العصف بوسو والا مانا غلا. والریحان، او خوشبو والا گلون دی. فبئی آلائی ربکما تکذبان. د دې صورت اوس ترجیعی کلمه دادا چې فبئی آلائی ربکما تکذبان، دا لفظ بار بار راځي. او که په دې ته انسان متوجی شي نو ډایرکټ د انسان زړه ته لګي. ولی ویل والا الله دی او بنده ته وایي وګوره دا نعمتونه دنیا می درلا، د دې نعمتونو نه ډکه کړه. نو فبئی آلائی ربکما تکذبان، د کم ادا خپل د رب د کم نعمت نه به انکار کې. یو نه به انکارو کې، د بل نه به وکې، آخر د کم یو نه به انکار کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو په مخ کې صورت وی نو داسې چپ ناستو صحابه. وی د تاسو هغه پیریان خو بعضې ځایونو کې د پیریانو تعریفونه شي دي. دا بیا په دې پیریانو ډېر خلک دي دغه ځایونه چې چېرته د هغې تعریفونه شي که نه. نو نبی علیہ السلام ورته وی چې د تاسو نه خو هغه پیریان خو که نه چې ما سورة الرحمن د هغې مخکې تلاوت کو، دا به مې وي چې فبئی آلائی ربکما تکذبان. ناغی بما توی لا ما بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. نو دغه جواب ورکول غواړي، که په جبه نه نو ذهن کې خدا راوستل غواړي. فبئی آلائی ربکما تکذبان. وخلق الانسان من صلصال کالفخار. انعامات عامن رستو اس خصوصی انعامات ذکر کئی. پیدا کو انسان من سلسال ٹنگار کون کی خٹنا چ پشان د ٹکری دا. وخلق الجان، و پیدا اکڑل پیران من مارج من نار د شغلی و ان کی اورنا. فبئی آلائی ربکما تکذبان. رب المشرقین و رب المغربین. دا لفظ په دریو واړو طریقو سره قرآن کې راغلی دی. رب المشرق والمغرب راغله. رب المشرقین والمغربین د تثنیه په صيغه راغله. رب المشارق والمغارب د جمع په لفظ سره راغله. مطلب د دریو واړو یو دی، مشرق او مغرب. لہینی د مشرق نواغله تر مغرب پوری دا تصرف او اختیار د یو الله دی. مشرق هم داغه په اختیار کې دی، مغرب هم په اختیار کې دی. د نور دا خطلم داغه په وس کې دی او د نور ډوبېدلم داغه په اختیار کې دی. خو څوک بیا وایي چې دا مشرق او مغرب ظاهر کې خو یو مشرق دی یو مغرب، خو د موسمیو تو په اعتبار سره په دې کې ډېر متالی دي، مطلب زیونه دي. نو د هغې په اعتبار سره چرته جمع را دي. او چونکه مشرق او مغرب دا یو دو دی،
نو د چرته د تسنیه لفظ را دي مطلب یو دی فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان اوس د اوچی نعمتونو نرستو اوس د نعم بحریه ذکر کئی چلولی دی دو سمندر یودیا کڑی دی البحرین دو سمندر یلتقیانی چی یو بل سرا ملاویگی خو بینهما برزخون د دی په منځ کې یو پردوی لا یبغیانی چې د یو بل نه زیاتې نه کوي معنی یو بل سره را روان وي لیکن یو بل کې ګډیږي نه فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وزید دی دواړو نه ملغلرې غټې والمرجان او نری فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت او داغ په اختیار کې دی رواني کیشتۍ چې اوچتې کړې شوي دي په دریاب کې په شان د غرونو دغه د تموي چې جوار دا کیشتۍ نه وي دا جهادونو ته اشاره وي ورنه کیشتۍ کې دا صفت نشته کل اعلام ها دا چې تاسو چرته لاړئ سمندر کې چې کله دا جهادونه وي او خاص کر دا د مال والا جهادونه نو انسان هلته حریان شي چې وګوره دومره په خپله د هغې څومره وزن او دومره کنټینرې پکې پرتې وي یو کنټینر څومره وزن نو کل اعلام بیا هلته انسان ته معلومیږي چې دا جهادونه مراد دي فبأي آلاء ربكما تكذبان کل من علیها فان دا سجدی پدیز مکا باندی فنا کی دن کی دی او باقی بپاتی کی گی وجہ ربکا ذات در ربستا مخ در ربستا چی ذل جلالی لوی شان و عزت والدے فبأي آلاء ربكما تكذبان یسلوه من فی السماوات والارض سوالون کئی داغنا سوک چی دی پاس مانونو او زمکو کی مانا محتاج دی اغتا کل یوم هو فی شان ہر رز کی حغی فی شان پیو مصروفیت پیو معاملہ کی دے پیو حالت کی دے من کل یو کار کل بل کل سوک بیمارول سوک تندرست کول دی چرتا ورول دی باران چرتا ایسارول دی دغا کل یوم هو فی شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان رستو تخویف را روان دے انسان او پیریانو دواړو لا دا داغی تمہید دے سنفرغ لکم ایوہ الثقلان زردے جمونگ بوزگار شو تاسو دی پارا اے الثقلان دو ڈلو پیریان او انسان فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس دا تخویف دے اے ڈلی د پیرانو او د انسانانو ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات کتاسو کول شي چې و تختی د اسمان او د زمکه د غاړو نه فنفذوا نو تختی خلا تنفذون الا بسلطان نشی تاس تختی دے مگر په زور سرا مخکې څه دی فانا لکم هغه زور در کې چرته دی تاسو کې نو مطلب دا چې تاسو ډیر موسو لګوي خود دې کائنات نه بهر چرته نشي وته فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار را وبورول شي پدای باندې راولي گله بشي پدای باندې شواظ شغلي د اورم تخویف اخروی ونحاس او لوگی بوی فلا تنتصران نو دی بدیو بل بدل مدد نشی کولے بدل بنشی اغیشتے فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء نکل چی اوچوی اسمانونا فکانت شیدی وردتن سر گلاب کدہانی پشاند سرمنی د سر گلاب پشانتی شی گلاب فبأي آلاء ربكما تكذبان فیومئذ نو پد غرض با تپوس نشکیگی عن ذنبه د گناہ پبارکی نہ انسان نہ او نہ د پیری نہ ولی یعنی دلته څه مطلب دی دلته دغه آیت حواله مونږ رسو ور کړی و چې دلته خو الله وی چې لا یسل عن ذنبه انس ولا جان
هیڅ یو انسان او پیریان نبا پیری نبا داغه د جرم متعلق تپوس نه کیږي. نو دلته د تپوس مطلب دا دی چې تا دا جرم کړو او کنو کړي، دا تپوس به نه کیږي. ولی د دې تشریح رسو آیت کې را روانه ده. اوس دا ور سره ولیکي چې د دې تشریح یعرف المجرمون دا هغه تفسیر دی کنه چې هر مجرم با په خپل خاص نښه باندې او پیژندل شي چې دا جرم کړي. نو د تپوس مطلب څه شو، ځکه د تپوس ضرورت بني. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم، پیجندل کیږي با مجرمان په خپل نخو سره. فیوخذ بالنواصي والاقدام، نونی ول بشی دا مجرم بالنواصي د تندی وختونا والاقدام او د قدمونو. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، ویل کیږي بدتا چې دغه دغه جهنم چې تکذیب بکو د دې مجرمانو. یطوفون بینها، ګرځي را ګرځي با د دې جهنم او د دې پمز د جهنم و بین حمیم آن، او پمز د یشیدلو سخت گرم ابو کی، دا به سزاګانی وی. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف، دا اوس درې مرکو شو. مومنانو د پاره بشارتونه، هغه چا د پاره چې ویریدو د خپل رب نه د مخامخ کېدونه. جنتان ډیر باغونه بوي، تسنیه د تکرار ده چې کم یو خپل د رب مخامخ کېدونه ویریدو، معنی د هغې ژوند په داسې احساس سره تیر کړی چې د ما خپل رب ته پیشګي ده، د هغې تیاری کړي وي په دنیا کې. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان، دا باغونه چې دي ذواتا افنان ډېر سانګو والا بوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عینان تجریان، په دی کې با چینی وی تجریان چې چلیږي با. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاکهة زوجان، په دغه باغونو کې با د هر قسم میوونه زوجانې جوړې جوړې وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان متقین علی فرش، آرام کوونکي به وي دی په بسترو باندې. بطائنها، چې استرونه د دې با من استبرق، د غټو ریخمونه وي. وجنل جنتین دان، جنا ویل کېږي میوې راټولول، چې کله د باغ میوه پخه شي او بیا انسان هغه میوې تینا اخلی، دی ته وی جنا. وجنل جنتین، میوې راټولول د هټولو باغونو با دان نزدې نزدې وي. معنی دنیا کې هو باغ کې میوې وشي، خو بیا د هغه باغ میوې راټولول د ځان له یو غټ کاري. ته به ورله مزدوران ګورې، سیړۍ به ورله ګورې، بیا به هم درنه ډېرې پاتې شي. خو الله وایي د جنت د باغونو میوې راټولول به دانې نږدې نږدې وي، لاس به دې ورته رسي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف، په دغې باغونو کې به نظرونه لاندې کوونکي لم یطمثن، چې نه به وي رسېدلی دی ته نه څوک انسان د دی نه مخکې او نه پیرې. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت، گویا چې هغوی دي یاقوت په رنګ کې د یاقوت په شان. والمرجان او ملغلرې به وي په صفایي کې. یاقوت سره تشبیه ده فی اللون، مرجان سره به تشبیه وي په صفایي کې. ځکه وایي یرا مخ سوقهن من وراء العظم واللحم، چې د هغې دغه د اډوکو هغه مخ به د غوښې نه بارم ښکاري، دغسې حالت به وي د هغې. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان، علت د ما قبل انعاماتو، نه دی بدل د احسان مگر احسان. دی احسان منلی و توحید، نو دا الله د خوانم بدل د احسان ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، او دین علاوه به نور باغونه وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، تکشنه به وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عینان نضاختان، په دې باغونو کې به چینی وي نضاختان،
فواری کون کی. نضاختان مانا فوارتان بالماء چی لا تنقطعانی مسلسل با د ابو فواری وہی. فبئی آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ بدی کبا میوی وی ونخل کجور ورمان انار. فبئی آلاء ربکما تکذبان فیہن خیرات بدی کبا غورا بیبیانی وی حسان خیستا. فبئی آلاء ربکما تکذبان حور حرب وی مقصورات بندی ساتل شوی فی الخیام پخیموں کی. فبئی آلاء ربکما تکذبان جنب وی رسیدل دیتا نسوک انسان دین مخیو نپیرے. فبئی آلاء ربکما تکذبان متقین آرام کا ان کی بوی دی آلا رفرفن بسادرون باندی چشن بوی اغا شین صادر چې د بستری د پاسا چیږي هغه صادر. و عبقری حسان او بهترین قالینونه. فبئی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. دا اوس د صورت دعوه ده. برکتی دے نوم در ربستا چی عزت والا او ذی الجلال د لوی والا او بزرگی او د عزت والا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبا. سورۃ الواقعہ. سورۃ الرحمن کے آخر کی وئی تبارک اسم ربک مانا د برکتون والا نوم د اللہ دے. نو سورۃ الواقعہ کی دو دلوائی فسبح بسم ربک العظیم. دا گویا پاغی من تفریش وا چه هر کلا دا اللہ نوم برکتی دے نو تسبیح کی دا اللہ نوم یادوا چه برکت در تا حاصل شی. پا دغی دا اللہ پا نوم کی برکتون دی اجرنا ثوابنا دی کی دی. خلاصہ دا سورت دادا چه سورت کی شپک خبر ذکر کئی. یو دا چې په ابتدا کې د دریو جماعتونو تذکره ده. اصحاب المیمنه، اصحاب المشأمه او السابقون. دویم دا چې د جماعتونو احوال په تفصیل سره ذکر کوي د لف نشر غیر مرتب. دریم مز کې توحید دی او سلور عقلی دلیلونه. سلورم عظمت قرآن ذکر کوي. پینزم داغین رستو زجر دے. شپگم دو دلا دا سورت دعوہ ذکر کئی. یو دل مز کی او بل ذل پا آخر کی چھ فسبح بسم ربک العظیم. اذا وقعت الواقعہ کلچ واقعی شی واقع کی دن کی مانا قیامت. لیس لوقعتها کاذبا. دا اوس جمله معترضه دا د اولی جمله د تاکید د پارا چې کله واقع شي واقع کیدون کی نبوی لوقعتها د دې د واقع کیدون کی د دې د واقع کیدون کاذبتن هیڅ انکار د دې د واقع کیدون اس انکار نشتا. کاذبه مصدر ده. خافضه رافعه. خافضتن رافعتن مانا ہی خافضتن اغباس پکون کی وی. رافعتن اچتون کی بوی. مطلب دا چې د قیامت برد بعد بعد خلقو تبا رفعتن ملاویگی درجے او سوک بوی چې اغبا لاندی غرزیگی خافضہ. اذا رجت الارض رجا کل چی اجڑا قول شی دازمکا جڑا قول وبست الجبال بسام او ذری ذری بکڑے شی دا غرونا ذری ذری فکانت حباء نشبدا دوڑا همم بثن الودول شوی دغسی خوروارات دوڑا بشی. وکنتم ازواجا ثلاثا و تاسو بشی دری ڈلی. فاصحاب المیمنہ یو دی خی والا میمنہ والا. سوک وی جدی میمنہ ذکری جدی تبا عمل نامہ پا خلاص کی ملاویگی. واما اصحاب المیمنہ سحال بوی ددی خلاص والاو. و اصحاب المشأمہ او گسلاس والا جدی تبا عمل نامہ پا گسلات کی ملاویگی. ما اصحاب المشأمہ
سبد حال دے دا اصحاب المشأمہ وسابقون السابقون او وړاندې کیدون کی خو وړاندې کیدون کی دی دا درې ډلې شوې اولئک المقربون دغدی خصوصی خلق فی جنات النعیم په نعمتونو په باغونو د نعمتونو کې السابقون سلة من الاولین وقلیل من الاخرین دا به یو ډله وي د مخکینونه او ډېر لږ به وي د رستونه اولین او آخرین نه څوک مراد دي په دې کې غالبا درې اقوال دي خو راجح قول پکې دا دی چې دا د هر امت اولین او آخرین خلق مراد دی هر امت کې اولین وو چې کچا د پیغمبر تعلیمات د پیغمبر ناغشتي وو او تر یو حد پورې د هغه تعلیمات په امت کې پاتې شي وو بیا پکې فساد پیدا شو نو هر امت کې اولینو کې سابقین ډیر دي او آخرینو کې بیا سابقین کم دي زمون امت کې مدسي دي لکه خیر القرون کرنی بیا ثم الذین بیا ثم الذین دغه اولین دي نو پدې کې السابقون ډیر دي او دین رسو بیا آخرین دي چې باغې کې قلیل دي لیک دي علی سرر موضونا علی سرر پتختونو باندې بوي موضونتین چې اودل شوی بوي د تارونو د سرو زرونا هغه تختونه چې داغه اودل با د سرو زرو د تارونو نشوي وي متقین علیها متقابلین آرام کون کی بوی دی پاغ تختونو باندې متقابلین مخامخ یو بلتا یطوف علیہم ولدان مخلدون گرزی را گرزی با پدی باندې الکان مخلدون چې دوی با همیشه الکان وی خدمت د پاره په دنیا کې د وړو کی عمر خلق خوخ دا کوي چې د هغې په عادتونو باندې عادت شي بیا ورسره د لی عمر سړي چې وي دا عموما نه خوښېږي ځکه د هغه خپل عادتونه یې د دا وړوکې چې د هغه تابع شي هغې مانوس شي د هغه کورواله او ماحول سره د هغې خلکو عادت او اطوار سره نو دغه وجه ده چې جنت کې به غلمان وي د خدمت دپاره خو مخلدون همیشه به دغه سی وي بی اکواب دی بگرزی را گرزی پا دی باندی بی اکواب پا گلاسونو و اباریقا و پا جگونو و کاسم من معین او ڈکی پیالی من معین د خالصو شرابو کاس آغای جام توائی جو پکی شراب وی خالی نا نزکا کاس ڈک جام ڈک پیالا لا یصدعون عنها نبا سرخوگیگی دی دا آغا شراب دا وجنا ولا ینزفون و نبا دی بی خودکیگی لکه د دنیا د شرابو تاثیر بپاگی کنی وفاکهت نو میوی مما یتخیرونا چی دوی غاڑی ولحم طیر نو غخی د مارغانو مما یشتهونا چی دی بی غاڑی ولحم طیر مما یشتهونا چی دی بی خوخی وحور عین دا حور عین چی دی دا عطف دی پا ولدان مخلدون باندے یا بیا مبتدا او دا خبر دی ولهم حور عین او دوی د بارباوی حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون پشان د ملغلرو چی محفوظ وی جزاء بما کانو یعملون جزاء مفعول له دے د فعل محذوف مانا یفعل بهم ذلک دوی سره بدا کیگی جزاء د پارا د بدلی ورکولو بما د هغه کارونو چې دوی بکول لا يسمعون فيها لغوا دی بناوری پدی جنتونو کی لغوا بے فیدی خبرا ولا تاثیما و ند گنا الا کیلا سلاما سلاما مگر ویلکی کی باچ سلام سلام و اصحاب الیمین دا تفصیل ہو دا سابقون اس دین رسو دا اصحاب الیمین حالت ذکر کئی و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین سخ حال بوی دا اصحاب الیمین
فی صدرن پبیرو کی بوی مخدودن بیازغو دنیا کم بیری وی دا دنیا دا داغی دا پی جنگلو دا پارا نمونی دی ورنہ دا حغی نعمتونا دا دنیا پشانتی نشی کی دے زکوی فی صدرن پبیرو کی نو کدس دمرے ویلیو نو دمونگ دین کے با فوراً دا بیرے راغلے وی چی دی کی خو ازغی ڈیری بیر چرتا کمی یو بیری لبدرتا 3 او 4 ازغی دا آغی قربانی باور کے روم بے نزکوی مخدودن بی ازغو و طلح منزود او کیلی منزودن لاندے باندے و ظل ممدود او سوری اگدو و ماء مسکوب او بیول شوی اوبا و فاقیت کثیرہ میوی ڈیرے لا مقطوعت ولا ممنوعا ڈیری میوی بوی خو کل کل پا دنیا کی میوی ڈیری خود دنیا دا میوو کی 2 خبری وی یا خو باغا ڈیری میوی یورد ختمی شی نو دا ختمی دو دا یرنا تبا دا آغی میوو سوکی کے نو صحیح دا حاصلی کی لیکن پا محنت سرا سوکی بولکے دویم دا چلا ممنوعا ہاں نو دا جنت نعمتنا میوی چی دی لا مقطوعات نختمی کی با باغی کی دا قطع و دا ختمی دو امکان نشتا بل لا ممنوعات نبا منکڑ شوی وی چی چم دل تکی خو میوی بتب دیڑو اوشی خو تب نشد کولے یا خو اتنا کیڑا و باغ وحلی او یا ورطا سوکیدارو درولی یا اتنا اجازت نی خود جنت دی میوو کی بدا دوارا خبری نی و فروش مرفوعا و بستری اوچتی مرفوعات اوچتی سوک وی جے فروشن نموراد دی ذات الفروش زنانی بیا مرفوعاتن کی رفعت دا مرتبی مراد دے دا ان انشأناہن کرینہ زیاد تر دی خول دا لیکن دا چرتا معتبر ندی لکھلی چی مروشم مرفوع اوچتی مرتبو والا زنانی انا انشاناہن انشاء دکا مونگ با پیدا کو دی پیوشان پیدا کول نو جوڑ بکو دی ابکارن جنکی دا دنیا والا عربن من اخکار کون کی اترابن ہم عمر لأصحاب الیمین دا اصحاب الیمین دا پاردی ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین دا یو ڈل دا اولنا او یو ڈل بوی دا رستونهم و اصحاب الشمال دا درم ڈلی تذکرہ تخویف اخروی دے او دا گس والا ما اصحاب الشمال سبد حال بوی دا اصحاب الشمال فی سموم پگرمو ہوا گانو کی و حمیم او پیشیدلو ابو کی و ذل می یحموم او پتورو دوں کی لگوی ذل می یحموم پتورو لگو کی بوی لا باردن نبوی یخ ولا کریم نفیدمن وجسدا علت انہم کانو قبل ذالک مترفین زکدیبو دین مخ کی دیر مست دا دنیا پا مالونو کی بد مستو وکانو یسرون علی الحنث العظیم او دویبا ہمیشوالے کو پا غٹو گناہونو باندی وکانو یقولون دویبوی چی ایدا متنا آیا چی کلمون برشو او شمگا خاوری و عظامن ہڈو کی اینا لمبعوثون آیا نو یقیناً مونگ بخا مخارا پورتکیگو او آباؤن الاولون آیا دمونگ اغا مخکینی مشران کلو آیا ان الاولین والآخرین یقیناً مخکینی اور رستی لمجموعون خامخا جمع بکریشی الى میقات یوم معلوم دیو معلوم ردی مقرر وقت ثم انکم ایوہ الضالون المکذبون بیا یقیناً تاسبا اے گمراہانو تکذب کون کو خامخا خری بتاسو من شجر من زقوم دیو اننا چا غبا دا زقومونوی دا زقومونا
فمالئون منها البطون نو ډکون کی به تاسو داغینا البطون خیټه فشاربون علیه من الحمیم نسکیبا پدی باندې د یشید لوبونا مانا غزکم چې اخری نو تاسو باندې با سخت تندو لگی او بو چاہت بستاسو پیدا شي نو تاسو دا چاہت او تندا ختمولو لبا تاسو لوب در کیږي چې هغه وبا یشیدلی وی فشاربون شرب الهیم نو دوی باس کون کی وی سکون کی بوی شرب الهیم پشان دسکلو د تگو اوخانو هیم دا یو بیماری د په اوخ معنی چې کله پیاغه بیماری راشي نو دې وبس کی او تندې نه ماتيږي جلوهلی خان ورتوای جلوهلی فشاربون شرب الهیم نسکی بتاسو پشان دسکلو د جلوهلو خانو هذا نزلهم یوم الدین دا بددی ملمستیاوی د بدلی درزی نزل ورتا توبیخن ویلی نحن خلقناکم فلولا تصدقون دلائل عقلیه ذکر کئی د اثبات توحید او د قیامت د پارا مونږه پیدا کړی تاسو فلولا تصدقون ولی تصدیق نکوي افرایتم ما تمنون آیات سو سوچ کړه دې په هغه باندې تمنون چې تاسو منی اور اچوي په مادر درهم کې نو انتم تخلقونه آیات سو شکلونه ورکوي دیتا یا مونږ یو شکل ورکون کی مونږ اندازه وکړه تاسو په منځ کې د مرګ وما نحنو بمسبوقین او نیو مونږ عاجز کړي شوی علا ان نبدل قادر وبدی چې بدل بکو شکلون استاسو او پیدا بکو تاسو فیما پاغه شکلونو کې چې تاسو نه پويږئ ولقد علمتم النشأة الاولى او خامخام تاسو پیجنې اول پیدائش نو فلولا تذکرون اول نه پويږئ چې کم ذات اول پیدا کول شي نو دوباره ورته سګران افرایتم ما تحرثون آیاتو چم کړه دې په هغه تخم باندې چې تاسو یې کوي انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تاسو یې زرغونوي یا موږ یې زرغونونکي لو نشاء لجعلناه حطاما کوم غواړو نو خامخا جوړ بکو دې فصل لرا حطاما گایا زری فضلتم تفکهون تساسو بشی تفکهون چی حیران پریشان یا غم بخکارا کوئی انا لمغرمون چی منگخو تاوانیان شو بل نحن محرومون بلکی منگخو محروم شو مانا تخم ممدم اگران راوڑو او یو شم زرغون نشو نتا منگخو غٹ تاوان شو بلکی محروم شو افرائیتم الماء الذی تشربون آیتاسو سوچ کڑے دے پاغا ابو باندی چکم سکی انتم انزلتموه من المزن آیتاسو نادل ویدا ابو دوریدنا یا مگیو نادل انکی لو نشاو جعلناه اجاجا کمگو غاڑو نجوڑ بکو دا ابو ترخی نفلولا تشکرونا نوال شکر نکوی افرائیتم النار اللتی تورون آیا سوچم کڑے دے پاغا اورمانی چی تاسوی بلوی انتم انشاتم شجرتها آیا تاسو پیدا کڑے دا انا ددی یا مغیو پیدا کون کی نحن جعلناها تذکرتا ومتاعا للمقوین مغاب جوڑا کڑے دا تذکرتا یا دہانی دا اور مغ جوڑ کڑے دے یا دہانی دا جہنم دا اور دا پارا او متاعا للمقوین او فیدی دی د مسافر د پارا فسبح باسم ربک العظیم دا تفریش وا پدی رستو دلائل باندې فلا اقسم بمواقع النجوم نو یک فلا اقسم دا لا د مخاطب د زعم د فکول د پارا را دی فلا نو ندا د سی لګ جستا ګمان دے داستا گمان نه دی ته چې سوچ کې چې بد د دنیا ژوند دی او بیا بس داسې نه ده اقسم بمواقع النجوم قسم کو ما د پدیاونو د ستورو د طلوع او د غروب زیونه مراد دي منزله
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ دا د قسم او د جواب قسم مز کی جمله معترضه ده او یقینا دا خامخا قسم دے کتا سو پوی شی عظیم ډیر غټ قسم اقسمو بمواقع النجوم چې انه لقرآن کریم دا جواب قسم یقینا دا قرآن دے عزت والا دے فی کتاب مکنون دا پیو محفوظا کتاب کے دے چغلوہ محفوظ دے لا یمسه الا المطهرون چلاس نشی لگولے دی کتاب مکنون تا الا المطهرون مگر پاک خلق دا قرآن د خلقو د مخلوقاتو د دسترسنا اللہ لری ساتلے د مشرکینو د وهم جواب دے پکے مشرکو بوی چی دی پیغمبر تے سوک خائی یا دی کی پکی چرتنا تبدیلی کی گی اللہ وینا لا یمسوہ الا المطہرون لاس نشی لگولے دی کتاب تام دا کتاب مکنون لوح محفوظ او ہو ضمیر کتاب مکنون تراجی شو او مطہرون مراد دراجی تفسیر مطابق فرختے شوے مطلب دا دے چی فرختون علاوہ حصوک دت ایتا نشیتلے شیاطین وغیرہ نا اللہ دے محفوظ ساتلے لا یمسوہ الا المطہرون دغه مضمون دلته بیان شه دے چې کم مضمون برا مخکې مون صورت شعراء کې ہوئے چې ما تنزلت به الشیاطین ما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون کم مطلب چې حل ته و چې الله دې د شیاطینو نه بالکل محفوظ ساتلې هغه مطلب دی آیتونو کې دی چې لا یمسه الا المطهرون بعد وی جلا یمسوہو ضمیر جدے دا قرآن تراجی دے مطہرون مراد پاک خلق نو بیا وی دا خبر بمانا دا انشاء دے چی دی قرآن تبا اغا سوگ لاس لگئی چی کم با پاک وی طہارت والا نو بغیر دا طہارت نا قرآن تا لاس ندی لگول بی ادبی دا وی لیکن یاد ساتی دا مسئلہ اخپل پدیا کی دا بلخواب دا عادیست دے دے دا پارا دلتا جکم راجح تفسیر دے غدا دے دی دیا دا آیتونو دی مسئلے سر سے تعلق نشتا لا یمسوہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین نازل کڑے شوے دے دا رب العالمین دا طرفنا اف بهذا الحدیث انتم مدہنون آیا پدی خبر کی تاسو سستی کوئی وتجالون رزقکم او جوړوي تاسو حساب پلا انکم تکذبون چې یقینا تاسو با تکذبون تکذیب کوي څه مطلب دا چې د قرآن تکذیب تاسو خپل یو برخه حصہ جوړوي دا یو خپل ذمہواری ګڼئ یو قول بگیدا دے چې تجعلون رزقکم تفسیر کبیر لکھی رزق نہ مراد عام دے عام رزق معاش نو در رزق معنی کی چشید معاش پا معنی کی نو بیا مطلب دا دے وی قریشو دا قرآن دعوت ولی نو منلے پا دی گمان باندے حقی دا دعوت رد کرے وہ چی پا دی کی زمون معاشی نقصان دے زمون با دا دیرو قومونو سرا بائیکاٹ شی تجارتی تعلقات با ختم شی معاشی نقصان با زمون جوڑ شی نو آغی تا اللہ وی تجعلون رزقکم تاسو اخپل روزی رزق دا جوڑ کرے دے چی انکم تکذبون تاسو با تکذیب کوئی ونحن ولولا اذا بلغت الحلقوم تخویف دے اس فلولا اذا بلغت الحلقوم نولنا کلچ ارسیدا روح الخلقوم مریتا وانتم حینئذ تندرون او تاسو پدی وقت کی گوری او مونږ ډیر نږدې یو دتا په نسبت د تاسو خو تاسو نه پوهیږئ
نو فلولا ان کنتم غیر مدینین نو ولنا کچرتا سوئی نکمزنی کمزوری کتاسو نکمزوری وی نو فلولا ترجعونها دا لولا مدخل دادے وی چی کلا دا روح مرائی تورسی تاسو ورطا گوری تاسو نغواری چی دا سڑے دی مرشی خو بیام ستاسو پس لاسونو کی داغ روح اوزی نکا تاسو سکول شئی ځان ته تاسو دومره طاقت والا وایي په خپل طب مانی په خپل معاش مانی ستاسو دومره فخر دی نو ترجعونها ولید نشي واپس کوله دا روح که تاسو رښتینه یی نو منی لیک پکې سوچو کوي کنه چې دا روح مونږ نشو واپس کوله نو معنا مونږ تابعو مونږ کمزوري او مونږ عاجزي او مونږ هیڅ نشو کوله نو دا روح چا واغشتو داغ بادشاہ اطاعت پکار دے فاما ان کان من المقربین نو کچر و دے دا مقربیننا چی روی واغشتر شو فروح و ریحان نو فروح و ریحان نو راحت دے و ریحان و روزی دا و جنت نعیم باغنا دا نعمتن دی و اما ان کان من اصحاب الیمین او کو دے دا اصحاب الیمین نو سلام دے پتا باندے دا اصحاب الیمین دخوانا او کو دے دا مکذبیننا چی ضالین دی نو فنزل من مستیابی دا یشید الوبونا و تسلیت جخیم سوزید البوی جہنم کی ان هذا لہو حق الیقین یقیناً دا خامخواہغا پورا یقینی خبر دا فسبح بسم ربک العظیم نو پاکی وایا دا اخبل دا حق رب دا نم العظیمی چی عظمتن والدے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم سورة الحدید سورت واقعہ کی دا ذکر شل چی برکات دی ہندا دا یو اللہ دے او پدی صفت کی اللہ سر بل سوک شریک مگنئی نو اوس الله وای چې کله ته په دې مسله پوي شوې نو اوس د دې مسلې د اشاعت د پاره خپل مالی قربانی پیش کا انفاق فی سبیل الله لہذا د سورۃ الحدید دعوه د انفاق فی سبیل الله او جهاد حاصل او خلاصه دا چې په صورت کې 15 طریقو سره د انفاق ترغیبات دي 15 طریقو سره او دین علاوه انفاق کولو والا بشارت انفاق نہ کولو والا دواجر تخویفات او ورسره په آخر کې د مخکینو امتونو تذکرہ ده سبح للہ ما فی السماوات والارض د سورۃ الحدید نا غالباً تر سورۃ التحریم پورے دا یو سلسلہ د سورتونو لس تقریباً سورتونه جوړیږي دی د مضمون په اعتبار سره دم یو ډیر بهترین سورتونه دي او بیا خاص کر منگ مسلمانانو دا پارا ذکر دی کی دا کمزوری مسلمانانو احوال دیر بیان شوی دی نو دا دغی دور مطابق دغا دا لسو سورتونو چه کم سبق دے دا دیر اہم دے دی کی دیر سورتونو آغا دی چه دا تسبیح دا مادین شروع شی دی سبح یسبح وغیرہ او دی تا بیا مسبحات ہم وے لکی گی نو سورۃ الحدید هم د مسبحات نه ده سبح للہ ما فی السماوات والارض تسبیح وی اللہ دی پارا سجدی پاسمانونو او زمکو کی دا تسبیح زبانی تسبیح دا زبان حال والا تعویل پکی صحیح نہ دے صحیح دادا چھ اللہ ام من شیئن الا یسبح بحمدہ ہر یو شید دا اللہ تسبیح وائی نو بیا ذہن کی دا خبر را دی چی منگے ولی ناورو
نو وی ولکن لا تفقهون تسبیحهم تاسو دا غي په تسبیح نه پوهیږئ. وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض هغه د پاره دا بادشاہي د اسمانونو د ځمکو یحیی و یمیت ژوندي کول کوي مړول کوي هغه د پار سباندې قدیر قدرت والا. هو الاول والآخر هغه د اول هم او آخر هم. اول سمانا فلیس قبلک شیء والآخر چې فلیس بعدک شیء. الله اول دے چې داغه نه مخکې هیڅ نو آخر دے چې داغه نه رستو به هیڅ نی. مطلب یې څه دی؟ مطلب دا چې په دې کائنات باندې یو وخت داسې تیر شی دی چې الله و او هیڅ نه و. دغه دا کائنات خو حادث دی که نه، معنی موجود شوی دی پس دا عدم نه. نو چې کله دا کائنات نه و نو څوک و؟ الله و. یو وخت به داسې راشي چې دا کائنات به ختم شي، نو چې ختم شي نو څوک به وي؟ الله به وي. دا مطلب دی د الاول والآخر. او د دې دواړو منځ کې الظاهر والباطن دم الله دی. هو الاول والآخر والظاهر او ظاهر دی چې تا نه بره څوک نشته، والباطن باطن دی چې تا نه بغیر بل څوک نشته. وهو بكل شیء علیم او غیر دے پا ہر سباندے علیم پوا. هو الذی اللہ غذات دے چھ پیدا اکڑل اسمانو نازمکی فی ستت ایام پشپا گردو کی بیا برابر شو پا عرش ماندے. یعلم ما یلجو فی الارض آپوئی گی پا آغا سباندے چھ ننوزی پا دیزمکا کی او حغا سا چھ اوزی دا دینا او حغا چھ وری گی دا اسمان نا او ما یارجو فی او چھ خیجی اسمان تا وهو معکم او هغه تاسو سره دی اینما کنتم چې کم ځای تاسو. دغه تصور دی چې قرآن رنگارنګ د مسلمان دماغ ته اچوي او دغه خوش نصیب مسلمان دی چې دا سبق خپل دماغ کې کینو چې بس زه چې چرته یم نو الله راته ګوري، زه چې څه کومه الله دما د دې کار نه خبر دی. پدی کائنات کی دسی پردہ نشتا چی حلتنا زد اللہ نا پٹ شم زما سکار اللہ نا پٹ شی. دا یو تصور دے. زگا جی دا تصور انسان لا زڑکی راشی نو دا ڈیرو غلطو کارونو نا دے منی شی پخپلا. واللہ بما تعملون بصیر لہو ملک السماوات والارض اغد پاردا بادشاہی دا اسمانونو دزمکو ویل اللہ ترجع الامور او اغتبا گرزیگی ٹھول کارونا. یولج اللیل فی النہار داخلی شپا پرز کی او داخلی رد پشپا کی. وہو علیم بذات الصدور او هغه دے علیم بذات الصدور هغه پوه دے بذات الصدور سینو والا خبر باندی. سینو پوری چکمی خبری انختی دی پاغی باندیم هغه پویگی. دغه آغا تصور دے اس چی اینما کنتم چی تاسو وی دمونگ پسڑونو کی چی ستیریگی پدیم آغا پویگی. نبی علیہ السلام سکا یو سڑے راغے نصیحت راتاو کا یا رسول اللہ دسی د حکمت خبر راتاو کا چی زما زندگی پی سمشی. نبی علیہ السلام ورطاو ویلے وی گورا اللہ نت دسی حیاء کا لکا حیاء چی تا اخپل یو قریبی رشتہ دار نکے. مانا کہ یو سڑے پلار دے نو آغے دے سوچو کی چی دا اولاد نا آغے سنگ حیاء کئی. دیر بدعمل پلار ہم وی کنا نو دا اولاد پا مخ کی غلط حرکت کول نغواری، فطری و طبی حیاء و شرم محسوسی. نو د دې نصیحت مطلب دا دی چې داسې حیا د الله نه وکړه او بیا ور سره دا سبق یاد ساته چې علیم بذات الصدور دی. لکه امام احمد بن حنبل په باره کې راځي چې هغوی به دا اشعار ډیر وي. اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل، کله چې ته یوازې شي په زمانه کې نو داسې مه وایه چې خلوت ولکن کل علی رقیب. دسی مو آیا چی دا یوازی ما وایا چی پا ما باندے نگران شتا، یو ذات شتا
په دا زمانه کې اوس د خوف خدا ختم شي که نه نو چې چرته لړ شي نو څه به لیکلي وایي کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے ولې هغوی ته هم پته ده چې د الله نه خو دی نه یریږي ورنه الله خو د کیمرې نه مخکې د کیمرې نه خو به لا پټ شي خو د الله د نگاه نه خو بالکل نشي پټېدی نو وایي داسې مو وایه چې خلوت ولکن کل علی رکیب ولا تحسبن الله یغفل ساعة دا ګمان مکو چې یو لمحې لبا الله بے خبر شي ولا انما یخفى علیه یغیب یا دا اللہ نه څه شی پټې دی شي دا به هیڅکله سوچ نه کې آمنو بالله ورسوله وانفقوا دا اوس اصل مقصد تر روان دی آمنو بالله ورسوله ایمان راوړئ په الله او د هغه په رسول باندې وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه ترغیب الی الانفاق دا اوله وجه ده اوله وجه د انفاق ده معنی څه دا مال دا چل چا در کړی دی الله در کړی ځکه اسلام خو دغه سوچ ورکوي شروع نه ما تاسو ته ویلي چې دا مال د الله دی دا په جبم اوایا او زړم په دې مطمئن کا چې دا ما ثکا چې مال دی دا د الله دی نو دا چې کله تا زړه په دې مطمئن کو چې واقعي دا د الله دی نو بیا چې کله د الله په رضا کې د لګولو موقوي نو ستا زړه به نه خفه کېږي تنګېږي به نه نو الله ړومبینې ترغیب وجه څه ده دا مال ولګوئ ځکه ستاسو نه دی د الله دی چې د چا مال دی نو د هغه دپاره یې ولګو که نه هغې درته وایي چې ویې لګو نو ولې نه لګې ته خو د دې مال یو څوکیدار یې د الله د طرف نه دا خو الله تا څخه امانت ایښی دی نو دی الله درته وایي نو یې لګو وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه او ولګوئ د هغه مال نه چې الله جوړ کړي یی تاسو واکداران په هغې کې فالذین آمنوا منکم وانفقوا نو هغه څوک چې ایمان یې راوړو تاسو کې نه او مالونه یې ولګول نو دوی له به وي اجر کبیر وما لکم دغه مخکینی ترغیب سره متعلق دی او ولی تاسو لوی سشی دی مالکم تاسو لا سشیوی دی لا تؤمنون بالله چی ایمان نرری پا اللہ باندی والرسول یدعوکم او رسول بلی تاسو لتؤمنوا بربکم چی تاسو ایمان راوڑی پخپل رب وقد اخذ میثاقکم او غاغشت دی تاسو نلود ان کنتم مومنین هو الذی ينزل على عبده دم مخ کی ترغیب سره متعلق تے هو الذی اللہ غذات چرا نازلی پخپل بندمانی آیتنا اخکارا آیات بینات ور باندې نازلی ولی لیخرجکم من الظلمات الى النور جتاسو باسی د تیرونا رڼا تھا او یقینا اللہ دے پتاسو خامخا شفقت کو ان کے مہربان وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ دویم وجہ د ترغیب دا اللہ وی دا امنلا چی مال ستا دے دا امنلا ستا دے خطب امری نا چی مرشی نو دا مال در نپاتے دے نو چی یو شیطان حسی پاتی کی گی نو لگی رنبے دا اللہ دا خوشحالی دا پارے او لگو چی کم از کم سفیدہ خودر تپکی حاصل شی وما لکم اوسدی تاسو لا چی تاسو نلگوی دا اللہ پلا رکی وللہ دغه به کو ښه پریشانه کېږئ ما خو بس دا صورت ختمو بیا بیا پریشان یې تاسو وللہ میراث السماوات والارض او الله د پاره میراث د اسمانونو او د ځمکو دی دا هر څه به الله ته پاتې کېږي نو ستا مال به هم الله ته پاتې کېږي نو چې یو شی الله ته هلته هم پاتې کېږي نو رومبې نه ته عقلمندي وکړه که نه لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل نشی برابری دے تاسو کنا من هغه څوک چې مالی لګولې وو د فتح نمخ کې وقاتل او جنگ کړي وو د فتح نمخ کې یو مشهور کول دا دی چې الفتح نه مراد فتح د مکی ده نو چونکې د مکی د فتح نمخ کې او رستو حالات بیل بیل وو د فتح مکی نمخ کې حالات ډیر ناساز وو
او مالی اعتبار سره تنگسیا وا، نو په هغې حالت کې چې چا مال لګو هغه قربانی ظاهر دا چې ډېره وه، ولې د فتح مکې نه وروستو مالی وسعت راغی، نو په هغه وخت کې چې چا قربانی ورکړې ده د هغه مخکې والی قربانی بیا د ده نه سیوا ده. هغه وخت کې افراد کم وو، تعداد کم وو، نو چې چا قتال د هغې وخت کې کړی دی د هغه قربانی د وروستي نه سیوا ده. نو ځکه وایي لا یستوي منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، دا بیا د صحابو متعلق شو. او که الفتح لکه زمونږ ذهن کې دا راځي، والله اعلم خو لا چېرته مونږ ته نقل نه دی ملاو شوی چې فتح نه مراد عامه فتح ده. عام هم دغسې که نه، یو د فتح نه مخکې حالات بدل وي او د فتح نه وروستو حالات بدل وي، نو کو عام فتح هم واخیستی شي چې د هرې زمانې وي، نو بیا هم د دواړو جذبې او د دواړو د قربانیانو فرق شته دی. دې ته وایي تفاوت د درجاتو. کو د صحابو سره ولګي نو بیا هم وایي چې د درجې تفاوت په دواړو کې شته دی. ولې اولئک اعظمو دغه خلق چې چا مخکې قربانی کړې ده، چا مخکې قتال کړی دی، دا ډیر دی درجه کې د هغه چا نه چې انفاق یې کړی دی پس تا وقاتلو او قتال یې کړی دی. تفاوت د درجې پکې شته، لیکن وی وکلا وعد الله الحسنى، هر یو سره الله وعده کړې ده د الحسنى. د دې دا مطلب نه چې فضیلت کې فرق دی، فضیلت کې دواړه یو دي، صحابیت کې دواړه یو شان دي. که څوک د فتح مکې نه مخکې مسلمان شي دي او څوک رستو، لہذا دا د هغه خلکو غلطي ده چې حضرت امیر معاویه او د هغه والد حضرت ابو سفیان وی دی د طلقاو نه وو، دی مانا مجبوراً مسلمانان شي دي، پورا مسلمانان نو نه. الله چې یو ځل مسلمان شو نو کلن وعد الله الحسنى دی. بیا د نبی علیہ السلام د صحابیت په درجه کې راغی چې الصحابة كلهم عدول. بیا نبی علیہ السلام چې ویلو که تاسو کې نه ډېر هم څوک خیراتونه وکړي که نه، خو زما د صحابي د یو مد بلکې د هغې نه کم خیرات تم هغې په ثواب او اجر کې نشي رسېدی. نو دا حکم د ټولو دی. والله بما تعملون خبیر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. درېمه وجه د ترغیب، الله وایي چې زه که نور څه نه کې نو الله له قرض خو ورکا، قرض ورکا، قرض خو بیا بنده ته ملاویږي که نه، او الله خو خامخا ورکولو والا دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک دی چې قرض ورکي الله ته قرض په اخلاص، فیضاعفه له، نو دکجن بکی الله د دا قرض د پاره، او الله د پاره به وي اجر کریم. دا اجر کریم به ورته کله ملاویږي یوم تر المؤمنین، په کومه ورځ چې به ته وګورې مؤمنان نارینه او مؤمنې زنانې، یسعا نورهم چې منډې به وهي د دوی نور، بین ایدیهم و بایمانهم، دوی نه مخکې او د دوی ښي طرف ته، او دوی ته به ویل کېږي چې بشراکم الیوم، خوشخبري د تاسو ته نن د جنتونو چې بهیږي د هغې د لاندې نه نهرونه همیشه به یې په هغې کې. ذلک هو الفوز العظیم. یوم یقول المنافقون، تخویف اخروی اوس منافقانو له، په کومه ورځ چې به ووایي منافق نارینه او زنانې للذین آمنو، ایمان والو ته چې انظرونا، انتظار وکئ زمونږ. دا داسې لکه په دنیا کې یو زیانه خلق روان دي، یو تنګه لاره ده یا یو دغسې پل جوړ دی، بالکل تکه تیاره ده، یو څو سګه پکې ټارچونه دي، دا نور ورته چغې وایي چې لغونې ودرېږئ چې موږ هم په دې رڼا کې تیر شو. نو الله وایي داسې حال به د هغوی وي چې چا دلته کې نیک اعمال کړي وو او د نیکو اعمالو د وجې نه نور او رڼا د ټارچ هلته حاصله کړې وه، هغوی به په هغه تیارو کې تیریږي رواني، او چا چې دلته کې اعمال نو کړي هغوی څخه به نور او رڼا نی، نو دی به هغوی ته وایي چې انظرونا، ادرېږئ، انظرونا، انتظار وکئ زمونږه، نقتبس من نورکم، چې موږ هم حاصل کو ستاسو د رڼا نه. کیل او به ویلی شي ارجعو وراکم، واپس لاړ شئ، فلتمسو نورا، نو الټوئ نور،
واپس مانا دنیا ته لاړ شي. نو دنیا کې د دې نور اسباب ملاوېدل، نو دنیا ته خدای نشي تللی. فضرب بینهم بسور، نو او به وهلی شي د دوی په منځ کې یو دیوال چې د هغې به دروازه وي، باطنه فیه الرحمه، دننه خوا به د هغې دروازې رحمت معنی جنت وي، وظاهره من قبله العذاب، او ظاهر طرف ته به د دې خوا نه عذاب وي. ینادونهم، دوی به آواز کوي دوی ته چې آیا مونږ تاسو سره نه وو، مونږ هم تاسو سره پشا پشا را روان بو کنا. قالو دوی به ورته وایي بلا ولنا ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تاسو گمراه کړي وو خپل ځانونه. وتربصتم، او تاسو تربصتم انتظار کړی وو. تربص معنی سوي لکه تربص هغه انتظار ته وایي چې یو دو لارې دي، دم منزل ته تللی دا، دم منزل ته تللی دا، مسافر یو ساحت له ودرېږي چې په دې معنې تلل بهتر دي او که په دې معنې تلل بهتر دي، د غور او د فکر دپاره چې تردد دی پکې، دی کیفیت ته تربص وایي. نو الله ورته حقیقت بیان کو چې وګوره تاسو تربصتم، د حق لارم وا د باطلم وا، ستاسو زړونو ته د حق حقانیت نو کوز شي، تاسو په انتظار کې وایي چې په دې به تللو شي او که بني، دا به صحیح وي او که غلطه به وي. ورتبتم، تاسو شک وکړو، وغرتکم الامانیو، دوکه کړئ تاسو امیدونو. حتی جاء امر الله، تر دې چې راغی حکم د الله، او دوکه کړئ تاسو د الله په باره کې الغرور، دوکه باز. دوکه باز چې نفس او شیطان دی، چې الله خو عفو کریم دی، الله خو عذاب نه ورکوي، یا دی دوکې کې رالی چې نه دا دوباره ژوند نشته. فالیوم لا یؤخذ منکم، تخفیف اخروی، نو نن به نه اخیستل کېږي تاسو نه فدیه ولا من الذین کفروا، نه د کافرانو نه زیاده اوسېدو ستاسو اور دی. هی مولاکم، دغه د ستاسو لایق، وبئس المصیر، بد د زیاده ګرځېدو. الم یعنی للذین، زجر منافقانو ته، آیا نه دی راغلی وخت ایمان والو ته چې نرم دي شي د دوی زړونه لذکر الله، د الله ذکر ته. ذکر الله نه مراد قرآن دی. وما نزل، او هغه څه ته چې الله نازل کړی دی یعنی حق. ولا یکونو کالذین، او مه کیږئ نه دي کیږي دوی پشان د هغه چا چې کتاب وله ورکړی شوی و دې نه مخکې. فطال علیهم الامد، بیا موده په هغوی باندې اوږده شوه، ډیره اوږده موده تیره شوه. او فقست قلوبهم، نو زخت شول زړونه د دوی، شهوات او خواهشات و اتباع د وجنا زړونه سخت شول. وکثیر منهم فاسقون، او ډیر دوی کې نه فرمان. نو تاسو چرته هغسې نشئ، تاسو چرته د قسوة القلب په بیماری کې مبتلا نشئ. نو نن مونږ هم بالکل په هغه روش باندې وو، مونږ باندې د قرآن آیتونه مونږ وو اورو، خو لیکن هیڅ اثر نه کیږي. یعنی زمونږ په ژوند کې انقلاب نه راځي، مونږ د یو غوږ نه اورو او د بل نه وباسو. دغه حالت د هغوی هم و. هغوی هم کتابونه منل، تورات والو تورات منو، تعظیم کو، تقدس کو، د قسم دپاره به پیش کو، نو قسمونه به پې کول، ریښتیا او دروغ پې معلومول. دغه حالت زمونږ هم د خپل قرآن سره جوړ دی، لیکن چې د کم مقصد دپاره راغلی دی، نو ډومبې ورته زمونږ زړونه نه دي تیار، او بیا د نورو سره. نو الله وی وکثیر، تاسو د هغې چا په شانتې نشئ چې هغوی له کتاب ورکړی شوی و. فطال الامد، اوس مخکې تمثیل ذکر کوي او ترغیب دی قرآن ته. وی اعلمو، پوه شئ چې یقینا الله تازه کوي ځمکه پس د وچوالي نه. دا تمثیل دی. وګوره وی ځمکه اوچه ځمکه دا مړه، دی باران پکې څنګه اثر وکړو، حیات او ژوند پکې پیدا کو. نو ستا دا زړم دا بنجر ځمکه دا د قرآن اثر دی پکې راشي. دغسې قد بینا لکم الآیات، مونږه بیان کړي دي تاسو دپاره آیتونه د قرآن، لعلکم تعقلون، چې تاسو پوه شئ. ان المصدقین والمصدقات، بشارت ده،
المصدقین کی الف لام موصولی دے. ان المصدقین والمصدقات یقینا هغه خلق چې صدقه کوونکي دي نارینا او زنانا واقرض الله قرضا حسنا او قرض ورکړي الله ته قرض په اخلاص یضاعف لهم نو دګنکیږي با اجر دوی د پاره او دوی د پاره به وي اجر عزتمن والذین آمنو هغه خلق چې ایمان راوړو په الله باندې او دغه پر رسولانو نو دغه دي رښتینا وشهداء عند ربهم او گواهی کوونکي به وي د دوی د رب په نسبت باندې دوی با د الله په نسبت باندې گواهی ورکوي د حق گواهی لهم اجرهم نورهم چې په دنیا کې دوی حق بیان کړي دوی د پاره به وي د دوی اجر و نورهم او د دوی نور تخفیف اخروی د کافرانو لا والذین کفروا هغه خلق چې کفر کړي او تکذیب کړي زموږ د آیتونو اولئک اصحاب الجحیم اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو دا سلورم ترغیب دی چې دنیا او د دې دنیا په مالونو کې بقا نشته دی بلکې دا هر سبا فانی کیږي نو ګوره ته د عقلمندي کار ولې نه کې په دې فانی سیز باندې هغه دایمي حالت ولې نه حاصلې چې د الله مغفرت او د الله رضا ده اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو پویشا چې یقینا دا دنیاوی ژوند خو صرف لوبې او مشغلې دي و زینت او زینت و تفاخر او د فخر ذریعه دا بینکم ستاسو منځ کې و تکاثر او سیالی د ډیروالی دا په مالونو او اولاد کې د دنیا د ژوند حاصل ذکر کو کیفیت حقیقت چې د دنیا دا مالونه متاع سدي لعب ولهو دی عارضی دی ناپایدار دی زینت محض د دنیا د زینت ذریعه دی بس او تفاخر بینکم چې چا څخه ډیر دی نو د هغه په زړونو کې فخر دی د فخر ذریعه ده تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث دا تشبیه ورکي کمثل غیث پشان د باران د دنیا د زندگی مثال ورکړی دی د فصل سره لکه وی ګوره یو باران وریږي د باران په نتیجه کې فصل را زرغون شي دا فصل یو حد ته ورسي فصل والا تنه خوشحالیږي خو بیا د الله د طرف نه په دې باندې څه آفت راشي په یو شپه کې او په یو غنټه کې دلدل شي وي نو الله وی ته په خپل دی مال باندې څنګه فخر او غرور کې دا خو یو فانی شی دی ختمیدونکې آخری زندگی چې دا هغه ابدي ده نو دی فانی د فانی په بدله کې هغه ابدي نعمتونه ولې نه حاصله عجب الکفار نباته چې خوشحالی الکفار زمیندار لا نباته زرغونه داغه ثم یهیجو بیا دا اوچی فتراه مصفرا نو تبگور دی لرا زیاده ثم یکون حطاما بیا بشیدا زر زرا وفی الاخرت عذاب شدید او پا آخرت کی بم بیا عذاب شدید وی او مغفرت من اللہ بخنا دا اللہ اور رضوان رضا بوی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او نه دے جوان دنیاوی مگر سامان د دوکی دے نو چی چرت دے دوکن کی سابقو ترغیب الاخرہ نو تاسو وړاندې والے او کوي الی مغفرت من ربکم د خپل رب مغفرت طرف ته او هغه جنت ته چې پلانواله داغي پشان د پلانوالی د اسمانونو او د زمکو د تیار کړي شوی دی هغه چا دی پارا چې ایمان راوړي په الله او رسولانو دا د الله فضل دی ورکی دا فضل چاله چې غواړي او الله د غټ فضل والا ما اصحاب من مصیبت فی الارض آخری وجہ د ترغیب وی مال کې نبد ولی لګوم ما خدا د خی بدی د پاره ساتل دی خلک وی کنه دا مال خو ما د خی بدی لې خده ګوره مال درته غنی او اچانک درمانی س بیماری رااله نه تب چرته منډه وی دا د خی بدی شه دی الله وی دا خو بدا مخکنا په تقدیر سره لیکل دا مال کته جمع کینو هغه خبدا په ختمی دی نشي ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم نرسی یو مصیبت نہ پزمکہ کی نہ پستاسو نفسونو کی
پس مکه کې یو مصیبت لکه قحط دی، وبا ده، او په دې دور کې دا مهنګایي ده، دام یو مصیبت دی. سیلاب او زلزلی دی. ولا فی انفسکم، امراض، فقیری، دا اولاد مړکېدل، دا مصیبتونه دی. وی دا نرسی مگر فی کتاب لیکل شوی په تقدیر کې دی مخکې د دینا چې موږ موجود کو، دا زړې فیصلې دی. وی ان ذلک علی الله یسیر، مخکې طوا ده، طوا مطلب دا دی د هر چا متعلق بل دمرا تفصیلی معلومات دا لا څنګه لیکل کیږي. وی یقینا دا په الله آسان دی. خلقی را تاسو دا فواید ذکر کئی د ایمان بالتقدیر، چې د تقدیر باندې د ایمان وی نو دا غي فیدی سے دی. لکی لا تاسو ولا ما فاتکم، چې تاسو خفن شي پاغه باندې چې تاسو نتا پاتی شي. ولا تفرحوا، او چې لویونه کوي بما په هغه سبانی چې الله در کی. دا د ایمان بالتقدیر فیدی دی غټه. کته د یو سیز د حاصلولو د پاره تا ډیر مهنت وکړي، لیکن بیا هغه مقصد تا ته حاصل نشو، نو ته به سوای چې هو افسوس، وګوره دا شی ملاو نشو، دا دمره پیسې مې مو لګې دي. هر چا په مخ کې به دغه خبرې کې خلک به م وی بس هغه دماغ دی وی چټکه ولګېده. غریب ډیر محنت وکړي او مقصد ورته حاصل نشو. خو کو ته تقدیر باندې دی ایمان وی نو تبوای چې با دا زما په تقدیر کې نو لیکري، بس دا زما په قسمت کې نو کما ډیرو محنت کړي وې نو ما ته نه ملاوي دل، بس نستا زړه ته به یو اطمینان ملاو شي. او که یو شی تا ته ستا د محنت په نتیجه کې ملاو شو، نستبا د ایمان به تقدیر د وجه نه وای چې دا زما تقدیر کې الله لیکلی او زما د محنت څخه کمال نه دی، دا خدا الله فضل دی. نو ستا په زړه کې با ستا په هغه ترقي باندې، ستا په هغه کمالاتو باندې تکبر نه پیدا کیږي. والله لا يحب كل مختال فخور، والله نه خوښوي هر تکبر کوونکې، لوی کوونکې. الذین هغه خلق چې یبخلون بخل کوي، ویامرون الناس بالبخل، وینا کوي خلقو ته د بخل. ومن یتولا، او چا چې مخ واړو نو یقینا الله دی الغنی الحمید. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، خامخا مونږه لیږلي خپل رسولان بالبینات په واضحه دلیلونو سره. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، او نازل کړه دې مونږ د دې سره کتاب والمیزان او تلا. لیقوم الناس بالقسط، چې خلق ادریږي په انصاف. درې شیزونه ذکر کړي قرآن. یو دا چې رسولان عمره لیږلي، نو رسولان لمونږ درې شیزونه ورکړي دي، یو البینات، دویم کتاب، او دریم میزان. بینات نه مراد خو واضح دلیلونه دي چې هر عقل سلیم داغي په منلو باندې مجبور شي. الکتاب خو جنسی کتاب مراد ده، تورات، انجیل او دغه قرآن. المیزان اس شی ده، میزان هغه شی ده چې کم مونږ تر اوسه پورې ټول قرآن کې وي، او سورت شورا کې ورته ویلیو چې ان اقیم الدین، دیته المیزان وای. المیزان نظام ته میزان وای. نظام قرآنی چې هغه نظام عدل ده، نظام انصاف ده. دغه نظام دا میزان ده په دې سره تلل کیږي کنه، عقیده هم تلل کیږي. دا تل باندې چې کوم عقیده درست و نو هغه عقیده صحیح ده، کم عمل چې په دې تل باندې صحیح شو نو هغه به صحیح وي، کم معاملات معاشرات تر اخر پورې. وی ذکر وی لیقوم الناس بالقسط، چې خلق دی قائم شي په انصاف، نو خلقو ته به پوره انصاف حلو ملاویږي چې تاسو کا میزان د قرآن والوي. په محض په نوم کولو نوم ګدلو سره انصافونه نه خوريږي، چې ته د خپل پارټۍ نوم وکې خدا انصاف، نو خلق وایي چې دا انصاف والا دي. کیدای شي چې خپل په خبره کې با صحیح وي، لیکن المیزان ته لا توجه نه دتلې.
دیل پکار دی چې ځان سکا د المیزان واخلی د انصاف د تللو د پاره بیا به الله کامیاب کوي. وانزلنا الحديد فيه باس شدید مخکې مونږ ویلو کنه چې دا د میزان یعنی نظام عدل د دې خبره په مشرکانو باندې ډیره ګرانه وي، ډیره ګرانه. د هر دور مشرک او کافر هغه هیڅ وخت کې د قرآن والا نظام عدل نافذ کول هغه نه خوښوي، نو دوی بستا په خلاف ودرېږي. نو د هغې دپاره الله وایي وانزلنا الحدید موږ نازله کړې ده اوسپنه چې په دې کې جنګ دی ډېره. دا اوسپنه مې وایي د لسله جوړه کړې ده، تا سره هم لاس اخپي دي د کافرو په شان ته هغې تېنه وسلې جوړوي، نو تم تېنه جوړو که نه. وانزلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع للناس او سفیدی دی د خلکو د پاره نورم ګریلو سامان تینه جوړیږي، د ضرورت اسباب تینه جوړیږي، نو جوړو معنی دا. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب. درېمه فایده د اوسپنې دا ده چې الله ښکاره کي هغه څوک چې مدد کوي الله سره او د هغه رسولانو سره د نه لیدلو. چې څوک دی چې د دې اوسپنه فایدې اخلي د الله د دین دپاره لګوي، یقینا الله دی قوي عزیز. ولقد ارسلنا نوحا، دا اوس تفصیل دی بعد الاجمال. رسو اجمالی ذکر شو چې لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، دا غي تفصیل کوي. مونږ لېږلی نوح هم ابراهیم هم او ګدلی وو مونږ د دوی په اولاد کې پیغمبري او کتاب، بعد دی نبو محتدن ہدایت والا وکثیر منهم فاسقون اور ډیر باغی کنا نافرمانه وو. ثم قفینا دم د دغه تفصیل سره متعلق دی بیا پر لپسې ولېږل دی پسې زموږ خپل نور رسولان او د دوی پسې مونږ ولېږو عیسی ابن مریم ورکړو مونږ د ته انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه او مونږ ایښو د پزړونو د هغه چا کې چې د هغې د عیسی تابعداري کړې وه د هغې په زړونو کې مونږ ایښي وو رأفتن و رحمتن، ترس او مهرباني. دا یعنی په یو بل سره لکه د صحابو په باره کې چې وایي چې رحماء بینهم، نو په هغه وخت کې چې چا د عیسی تابعداري کړې وه نو په هغې کې م الله وایي مونږ رأفت او رحمت ایښی یو بل سره. سوال دا چې دا نصاراو د حضرت عیسی متبعین چې وو هغې دا ریاضتونه په هغې کې نه کم خوانه رالل، رهبانیت چې ورته هغې وی او داسې ته به بیا راهب وي. دا په هغې کې یو سوچ پیدا شو چې د الله ته د رسیدو دپاره لذایذ دا قطع کول غواړي، قربانی به ورکې د دنیا او د دنیا لذتونو نه به بایکاټ کې نو الله ته به رسي. هندوانو کې دا تصور دی جوگی ناغی اللہ تا نزدیکی دو دا پارا دا جسمانی لذائد و قربانیان ورکی، نو گویا دا آغی بنیزمان اصل روح دے. وی روح پا دی خوشحالیگی چی دا جسم دا لذائدنا بایکاٹو شی. دغه تصور پا آغا عیسائیانو کے پیدا شو. چاوی چی کل عیسیٰ علیہ السلام آغا خاص ملگری د وخت بادشاہ د هغې په خلاف باندې آرډر جاری کو، دی د خپل د دین د بچاو دپاره په غرونو کې لاړل. څه هغې ووهل او څه ترېنه بچ شول. دا تلل د یو ضرورت په بنا باندې یو د مجبوري په بنا باندې وو. رستي چې رالن هغې دا پوه شول چې دا غرونو ته تلل دا یوړه زموږ د مشرانو د دین حصه وه. نو په هغې کې دا سوچ پیدا شو. بیا جاہل صوفیہ د دی امت پاغی کم دغا تصور راغے چې اللہ تا نزدیکیدو د پارا اللہ تا رسیدو د پارا دنیا او د دنیا نعمتونا داغی با قربانی ورکے. دسی وی نشی کی دے یا با دنیا اخلی او یا با اللہ اخلی. که دنیا دیوائی اشتانو اللہ تا نش رسیدے چې اللہ غواړي نو دنیا نه برلیے دا وی نه دواړه جمع کیږي نه. اسلام تصور داسې نه دی. نو الله وی دا رهبانیت په هغې کې د کم خوانه راغی. وی ورهبانیت ابتدعوها، رهبانیت هغې د ځانه جوړ کړی و.
ما كتبناها عليهم مغنو فرض کړي پاغي باندې الا ابتغاء رضوان الله لیکن لټول د الله د رضا مونږ خو هغه باندې د الله رضا لټول فرض کړي وا فما رعوها حق رعایتها نو هغوی د دې خیال نساتو پشان د حق رعایت فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم نو ورکو مونږ هغه چاته چې ایمان راوړی دوی کې نه اجرهم د دوی اجر او ډیر دوی کې نه وو فاسقون نافرمان یا ایها الذین آمنوا اهلی کتاب ته دعوت دے د اطاعت الہی او د اطاعت رسول وی دی د پارا چې د دې فسق نه دی بچي اے ایمان والو او یریږي الله نه او ایمان راوړی دا پر رسول باندې یوتکم کفلین نو درب کی تاسو ته دو پنډا د خپل رحمت دو بارا رحمت بدر کی ویجعل لکم نورا او درب کی تاسو ته یو نور اگر رسو آیت کی چې کوم نور تیر شو تمشون به چې تاسو بغرځي پاغي سره او بخنه به کی تاسو او الله دې غفور الرحیم لالا یعلم دا الله زائده ده وې دې د پارا چې پویشي علی کتاب دی پدی پویشي چې الله یقدرون علی شیء من فضل الله چې دی ندی قادر په هیڅ یو شی باندې د الله د فضلنا چې دا د الله فضل یعنی نبوت تقسیمول دا د دی پلاس کې نه دی الله په خپل اختیار سره دا فضل تقسیمي چې چاله غواړي او ان الفضل بيد الله یقینا فضل خود الله پلاس کې دی یوتیه من یشاء ورکی الله دا فضل چاله چی غواړي زکه هغه دې د غټ فضل والا نو لی الله کی دا الله زائده شوا نو بیا به الله یقدرون کې دا ضمیر اهلی کتاب تراجی کې او دویم کول دا چې نه الله زائده نه ده نو بیا الله یقدرون کې ضمیر چې دې دا به فاعل دا ضمیر فاعل چې دې نبی او مؤمنانو ته راجی وي نو بیا به مطلب دا وی لئلا یعلم اهل الكتاب وای دې د پارا چې پوی نشي اهل کتاب الله یقدرون علی شیء چې دا نبی او مؤمنان د الله فضلنا په حساب باندې ندی قادر نا وان الفضل بيد الله فضل خدا الله پلاس کې دی ور کوي دا فضل چاله چې غواړي او الله دې غټ فضل والا چلو تفریح کی ان شاء الله